ځکه الله رب العالمین ذات مبارک هغه نورانی دی، د الله صفات نورانی دي. اقوام عالم چې نن ژوندي دي قرآن د وجې ژوندي دي. نو چې کتاب څه شی دی، ایمان څه شی دی. ځکه چې قرآن مجید د نزول نه مخکې د عربو څه حال، د مور حقوق څه دي، د رور حقوق څه دي، د بچي حقوق څه دي. نو صحابي خپله واقع ذکر کوي، زه ښکار له لاړم او ځان سره مې خپل خدای واغېست، جیب کې مې کېښود. الله فرمایي زما صحابه د ستورو په شان دي. ډېر نوجوانان ناست دي، خفه کېږئ مه که زه نوجوان پاڅوم چې پلانې ته پاڅه او ته ماته دا ووایه. فرمایي فانا له سائق الى الجنه ودلیل الى الجنه، زه به دا سړی جنت ته بوځم. الله پاک به د حافظ قرآن د پلار تاجپوشي کوي، هغه ته به الله پاک پټکې په سره وي. چا دغه حلف برداري ده، د قیامت ورځ به اولین او آخرین به ټول راغونډ شي. الله پاک ما د جلسې په خپله صدارت کوي او فرشتې د الله رب العالمین به سیکورټۍ په تاجپوشي کېږي. الله پاک به په خپل لاس د هغه په سر پټکې تړي او تاج به په سر ږدي. د علما مثال په مخ د ځمکه باندې د ستورو دی. زما محترمو دا محفل د قرآن دی او تاسو ولیدل چې یو څو ماشومانو، تقریبا 9 ماشومان سالکانو څه جنکۍ د دې علاقې، هغې قرآن مجید په ناظره ختم کړ. الله رب العالمین خپل کلام په ناظره باندې هغې ته وښود او خپل سینې ته کوز. دا ډېره زیاته د سعادت خبره ده، ځکه الله رب العالمین ذات مبارک هغه نورانی دی، د الله صفات نورانی دي. قرآن د الله صفت او د الله کلام دی. نو دغه نورانی کتاب چې د ماشومانو اومې په ناظره باندې ختم کړ، هغه نورانیت، هغه شعاګانې الله رب العالمین د دې سینې ته منتقلې کړې. دا ډېره لویه د سعادت خبره ده او دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې قرآن عظیم دا حیات دی، ژوند دی، زندگی ده. قرآن زندگی ده او دی قرآن د ټولې دنیا له زندگی ورکړ ده. تمام اقوام عالم چې نن ژوندي دي قرآن د وجې ژوندي دي. نو دا یو حیات دی، دا یو زندگی ده، دا یو ژوند دی. قرآن مجید کې دې طرف ته الله رب العالمین اشاره کړي، وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اے پیغمبره موږ تا ته وحی وکړله او د دې وحی په ذریعه باندې موږ خپل روح ستا سینې ته منتقل کړ. نو قرآن ته الله رب العالمین روح ویل دي، حیات او زندگی ورته ویل ده. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، اے پیغمبره د دې وحی نه مخکې تا ته دا پته نه وه چې کتاب څه شی دی، ایمان څه شی دی. ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نو قرآن مجید دا یو حیات دی، دا روح دی، دا یو زندگی ده. او موږ تاسو روح څه شي ته وایو؟ هغه باطني او پټ څیز ته وایو چې هغې سره د انسان دا بدن ژوندی چې کله دا روح په دې ډانچه د انسان کې موجود وي، دا ډانچه کار کوي، دا بدن چلیږي، کار کوي. خو چې کله دا روح ووځي نو دغه د انسان دا ډانچه دا بیکاره شي او دا گویا داسې به وو چې دا د ګندګۍ یو ډېری شي، بیکاره څیز ته جوړ شي. نو دا روح چې دی دا ژوند دی. قرآن ته الله روح ویلی دی او دا حیات دی، دا زندگی ده. او چاته چې دا زندگی او دا روح خداوندی منتقل شو نو هغه ژوندی کېږي. تاسو ته ما ویل قرآن دې قومونه ژوندي کړي دي، ځکه چې قرآن مجید د نزول نه مخکې د عربو څه حال، پوش در پوش، نسل در نسل داسې قوم را روانو چې هغه مرده قوم و، هغې کې دغه ژوند او حیات نه و. هغې ته به جهلای عرب وي، مشرکین مکه باندې هغې یادېده. او د قرآن او د الله د روح د نزول نه مخکې
د هغې حالات دا و چې د جهالت په انتهایی درجه باندې و قتل و غارتګیري وه هر طرف ته ډاکې وي زناګانې وي د دنیا چې څه خرابې وي او په دغه قوم کې موجود وي د ژوند په اصولو نه پیدا انساني حقوقو نه مکمل ناشنا و هلته به دا پته نه وه چې پلار څه ته وایي هغه حقوق څه دي د مور حقوق څه دي د رور حقوق څه دي د بچي حقوق څه دي او دارنګې د ګاونډي او د بل انسان حقوق څه دي انساني حقوق نومیشه دا د هغې په تصور کې هم نه او هغې به داسې ژوند تېراو چې په هغې چا مشري نه کوله په هغې چا حکومت نشو کولی او نه پرې چا کو ځکه د هغوی مثال د ځنګل د ځناورو د هغې مثال د درندو و هغې الله نه پېژانده چې الله زمونږ معبود برحق دی بوتانو ګټو ته به یې سجدې کولې ځان له به خدایان جوړ کړل کله د ګټې نه کله د وړو نه هغې ته به یې سجدې کولې او صحابي وایي موږ به چې کله سفر کې تلو نو زمونږ ځان سره به یو ښکلی غونې کاڼی واغست او موږ به یاره دا به زمونږ خدای په لارې به هغې ته سجدې کولې او د هغې تعظیم به کوو خو چې کله به لاره کې د دغه کاڼي نه ښکلی کاڼی بل میلاو شو نو موږ به هغه شته وګرځو چې نه دا ښه نه دی دا بل زمونږ خدای شو دا د هغوی حالات یو صحابي خپله واقع ذکر کوي وایي زه ښکار له لاړم او ځان سره مې خپل خدای واغست جیب کې مې کېښود خدای لږ څه په جیب کې هم یو خبره ده خو جهالت وکړه د کاڼي مې ځان له خدای جوړ کړ ځان سره مې واغست یو ځنګل او بیابان ته لاړم هلته مې خپله خیمه ولګوله او خپل خدای مې په خیمه کې کېښوده سهار به ښکار له تلم د خدای سجده به مې وکړه د هغه کاڼي او د هغه تعظیم به مې وکړ او بیا به لاړم ښکار له ښکار به مې وکړ واپس به رالم یو ورځ ما کاته چې زما دا خدای چې کوم دی دا لون دی لون دی لونه ما سوچ کوم چې دا ولې لون دی خو بیا زما ذهن کې دا خبره راغله چې دا خو خدای دی او دی به په هوا الوتي هغه سیند کې به یې لمبلي او بیا به راغلی دا زما ذهن جوړو څو ورځې مسلسل زه به چې رالم نو دا خدای به لون دی او ما ویل چې یاره ده به لمبلي په هوا به تللی سیند کې به لمبلي بیا به راغلی یو ورځ ښکار راتلم خو ما وی یو کار کوم نن خپل دا خدای ګورم چې دی په هوا څنګه لوځي څنګه ځي او یا څنګه راځي نو دا صحابي وایي ما به چې کله ښکار غوښې وخوړې نو د هغې اډوکي او هغه څیزونه مېزونه او ما د خیمې نه بهر وغورځول هغې پسې یو مارغان راله ګیدړان به راله هغه اډوکي مډوکي به وخوړه بیا به لاړل نو ما انتظار کوو یو ورځ سهار باندې ناست وم چې خپل دا خدای وګورم چې دی څنګه الوځي سیند کې لامبي او بیا راځي چې سوچ د جهالت ته وکړي دا خلکو عقیدت ته سوچ وکړي په کاڼي باندې د هغو د خدای توب لګ هغه باور دی چې دا زما خدای دی و چې ما وکته نو ګیدړان راغله د خیمې نه بار هغه ډوکي وخواړه بیا یو ګیدړ خیمې ته لاړ او خپه یې اوچته کړله او زما په دې خدای باندې مې تیاسې و او ما ویل چې ها دی نه لامبي نه دی په هوا نه سیند کې نه لامبي دا هر ورځ پې دا ګیدړان متیازې کې دی ځکه لوندي چې ما سره لخته وه هغه مې راواخېسته او دا کاڼی مې په ښه ووهه او بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته رالم توبه مې ویسته ایمان مې قبول کړ چې خدای هغه دی کوم چې رسول الله مونږ ته ښي دا داسې خدایان دي د عربو د معاشري حالت دا و دومره لوی جهالت و زما محترم و د هغه خلکو چې دومره لوی جهالت و پکې د هغې تعلق چې کله د الله کلام سره راشي کله چې دا قرآن چې د الله روح ویلې دا ژوند او زندګي ده دا روح خداوندي دی چې کله د عربو په هغه معاشره کې دا روح وردننه شو نو هغه خلکو چې د ژوند په اصولو نه پیدا خو د قیامته پورې راتلونکي خلکو دپاره د ژوند اصول هغې جوړ کړل او هغه خلک دی چې د قرآن د راتلو نه مخکې هغې د ژوند په تېرولو نه پوهېده لیکن چې کله قرآن سره د هغې تعلق وابسته شو دا روح خداوندي په هغوی کې ننوته نو هغه د قیامت د سبا پورې تر څو چې دنیا قایموي
نو هغه د انسانیت د ژوند دپاره معیار وګرځېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رسول الله فرمایي زما صحابه د ستورو په شان دي، د کم یو صحابي اقتدا کوئ نو تاسو به منزل مقصود ته رسئ. د ژوند معیار د قیامت پورې هغه صحابه دي چې موږ به خپل ژوند د صحابه او د ژوند په طریقه باندې تیرو. نو د قرآن د راتلو نه مخکې د دې روح خداوندي نه مخکې د هغې حالات دغه چې کوم تاسو ته ما وویل. خو چې کله قرآن راغی الله رب العالمین د دغه خلکو تعلق د قرآن سره جوړ کړ، قرآن سینې سره ولګو، هغې د هغې په بدن کې داخل شو دننه. نو هغه خلکو چې قیامت پورې تاریخ ژوندي وساتل او الله رب العالمین په دنیا کې هغې ته پروانه ورکړله چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. او الله پاک په دنیا کې هغې ته د جنت بشارت او زیری ورکړ چې دا ټول جنتیان دي. نو عرض مې دا کو زما محترمو چې قرآن دا روح دی، دا چې چا کې وردن نشو، د چا سینې ته چې قرآن منتقل شو نو پوه شه چې دی ژوندی شو. دله الله یو عظمت ورکړه، دله الله یو درجه ورکړله، چاهے هغه یو فرد دی یا یو قوم دی یا یو علاقه ده یا یو زمانه ده. لکه قرآن د راتلو نه مخکې هغه دور ته موږ دور جاهلیت وایو، د جاهلیت زمانه ورته موږ وایو. او چې کله قرآن راغی نو الله پاک د قرآن په ذریعه هغه زمانه هم بدله کړله، هغې ته خیر القرون وی. نبی علیہ السلام فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. چې زما زمانه د ټولو زمانو نه غوره ده، بیا د صحابو زمانه او بیا د تابعینو زمانه. دور جاهلیت به یادېده او چې کله قرآن راغی نو الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته خیر القرون وی، د خیر زمانه یې ورته وویل. او هغه مکان په کوم کې چې قرآن راغی هغه مکه وه، خو مکې نه معظمه جوړه شوه. مدینه وه، یثرب و، د هغې نه مدینه منوره جوړه شوله. نو زمانه هم ژوندی شو د خیر شو د قرآن سره. مکان او ځای او علاقه هغه هم د خیر شوه. او کوم افراد شو چا چې قرآن سری سره ولګو، هغه خلک چې په ډېرو بدو القاباتو به یادېده، انسانیت د هغې نه نفرت کو، او هغه خلک جوړ شو چې رحت دنیا تک د قیامت د سحره پورې ما ته د هغې نومونه ډېر زیات په ادب او احترام باندې اخلو که نه اخلو. نو دا اثر د څه شي و؟ ووایه ما ته دا اثر د څه شي و؟ دا د قرآن و. هغې کې دا انقلاب چا راوست؟ دا بدلون چا راوست؟ هغه د شر نه خیر طرف ته چا راوړل؟ دا د قرآن. نو هغه صحابه و، هغه ټولګی و چې وروستو په دنیا کې هغه تاریخونه هغې رقم کړل چې قیامت پورې هغه یادېږي. او زما ستا لپاره هغه یو رهنما دی او یو اصول دی، یو طریقه ده. هغه خلک چې کمزوري و، چا به انسانیت کې نه حسابول، خو چې کله قرآن باندې منګولې مضبوطې کړې، قرآن سره ملګرتیا یو ځای کړله، نو د هغه وخت او د زمانې سوپر طاقت چې هغې ته به قیصر او کسرا وي، د هغې کبر او غرور هغه صحابه او د دنیا د مخ نه لرې کړل، صفای هستۍ نه یې میټاو کړل، نوم او نشان یې پاتې نه شو. یو طرف ته کمزوري یو څو صحابه کرام او بل طرف ته قیصر او کسرا لوی لوی حکومتونه او بادشاهۍ. لیکن الله چې کله قرآن سره د هغې ملګرتیا جوړه شوه، الله له هغه باطني قوت او طاقت ورکړ، الله یې په ایمان کې هغه جذبه او حرارت کې ښودل چې د هغه وخت سپر طاقتونه دوه هغه د صحابو مخکې ټینګ نه شو، ختم یې کړل. هغه د خدایي دعوې هغه یې ختمې کړې چې انسانیت به د انسانیت عبادت کوو، انسانیت نه هغه کارونه غوښته چې هغه به د خدای سره لایق و، د انسان سره به لایق نه و. لیکن هغه د خدای دروغو دعوې هغه صحابه کرامو ملیامیټ کړلې، ختمې کړلې، د دنیا د مخ نه لرې کړلې. او هغه خلک چې د دین اسلام په لاره کې رکاوټ و، هغه قیصر او کسرا دغه حکومتونه و، هغه د انسانیت په منځ کې د عدل او د انصاف په لاره کې رکاوټونه و. صحابه کرام چې کله میدان ته راغلل، او یاد ساتئ صحابه هغه په میدان جنگ کې چې کله کفر سره جنګېده،
هغه په دینیت نه جنگیدا چې ما ته خلک بهادر وي او زما د بهادرۍ چرچې هغه په دنیا کې خوري شي نه هغه به دې د پاره جنگیدا چې دا بيدینی او خرافات د مخنظ مکه نه لري هغه د ملک او ملت د حکومت او تاج او تخت لپاره نه جنگیدا هغه به دین اسلام په لار کې جوړ رکاوټونه ختمول نو هغه رکاوټونه ختم کړ هغه عدل انصاف او هغه انسانیت چې د بنده بندګيري به کوله هغه د الله رب العالمین بندگان جوړ کړل او دی وجه یو صحابي په یو موقع باندې فرمایل بعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد زمونږ مشر او مقصد دا دی او دې لپاره موږ راغلیو چې موږ د انسانیت د انسانیت د بندګۍ نه راوباسو د رب العالمین بندگان جوړ او هغه څوک له تاریخ دا باندې محترم عرض می دا کو چې قران دا ژوند دی دا روح دی او د چا سینې ته چې دا منتقل شونه دا سړی باندې او تاریخ په دې خبره گواه دی کله چې مسلمان قوم داغه په ژوند کې قران نو مسلمان ژوندې قومي ثابت ده په دې ټوله دنیا حکومت کړنه کفر مجال سوچي مسلمان ته مخې ته راغلی تاریخ وګورئ او چې کله مسلمان د ژوند نه قران ووت مسلمان قران د شا کړلا نو هغه مسلمان د چې هغه د غلامۍ ژوند تیری ماته ګورئ انجل ماته هغه غلامۍ ژوند تیری ولې چې هغه روح او طاقت او قوت قران اچولې او چې کله قران داګه د ژوند نه ووت هغه مثال د مردگانو د مړو نو قران دا یو حیات ته د روح خداوندی ده نن داستا ماشومان یا د علاقه خلک وګورئ دا علما وګورئ چې کله دی علما علم نو کړي دا د قران حافظان شوی نو مخکې دا د حیثیتو تاسو د لنډې او د زری او عام معاشري افرادو کنو او چې کله هغه حافظان د قران کله هغه علوم د قران په سینه کې دن نکړل نو تاسو راته وایي اوس هغه علما دي کنه دي او موږ یو تاسو که اس نه کوو نو دا خو یو کړ چې مولوی صاحب راغی مولوی صاحب لاړ دا نور په قدر احترام اخلو کنه مجلس کې ورته ځای پریدو کنه پریدو په جماعت کې داغه په ابتدا کې موږ کو کنه کو دا چې چلې چې ما کې د ستا په شنه سړیو اوس هغه الله دومره مرتبه ورکړه دغه قران دا روح راغی الله دې قران په وجه باندې د لوچتواله او مرتبه او رفعت ورکړه نو قران چې چا سینې سره لګو محترمو نه الله پاک په دنیا کې مغه روخانه کوي آخرت کې با کوم ابد الاباد ژوند دی هغه هم الله رب العالمین روخانه کوي الله پاک به هغه خوشاله وي زما محترمو کوم نن سوچ کو خپل معاشري ته وګورو زمونږ د قران سره څومره تعلق ته وابستګی ده زمونږ د الله دین سره د رسول الله تعلیمات سره څومره تعلق ته څومره وابستګی ده دا محترمو موږ د قران ډېر لري وريات ساتي زمونږ معاشره زمونږ نوجوان نسل دا د قران نه لري دي دین خپل اسلاف او اکابر او مشران هغه تاریخ ارشوي دي مسلمان خو هغه چې هغه خپل تاریخ اول نه اخره پورې یادو هغه به خپل روایت او دین اقدارونه یو ذره برابر نه پاکي دو نه دی پاکي دو نن د مسلمان څه حل نن د نوجوان نسل څه حل هغه پکېږي ما په دې مجلس کې الحمدلله ډیر نوجوانان ناس دي پکېږي ما که زه نوجوان پاسو ما چې پلانې ته پاسه او ته ماته دا وایا چې ستا آیډیل څوک دی ستا په ژوند کې پسندیده شخصیت څوک دی اکثر به دا وایي یا به فلمي اکټري تیره دا مې ډېر خوښ دی یا به یو لوی کرکټري وایي به زما دا سړی ډېر زیات خوښ دی یا به یو بل بېدینی وایي دا مې خوښ دی زموږ د معاشرې حال دا دی خپل اسلاف تیر دي خپل تاریخ تیر دی خپل روایات تیر شوي دي چې مسلمان ته مسلمان یې ستا آیډیل به هغه فلمي اکټر نه وي په حیثیت د مسلمان ستا پسندیده شخص هغه به کرکټر نه وي ستا پسندیده شخصیت به ابوبکر صدیقي ستا پسندیده شخصیت با عمر بن الخطاب رضی الله عنه او ستا پسندیده شخصیت با د خالد ابن ولید غوندي هغه بهادر صحابي من پیژنو نه چې
چې عمر څوک دی، ابوبکر څوک دی، عثمان څوک دی، علي څوک دی، صحابه څوک دي، موږ ته پته هم نشته. زموږ معاشره د ډېره لرې تلله. زما محترم ورونو، موږ په خواب خرګوش کې ودیو او دا حالات روان دي او قیامت ته موږ ته نږدې کېږو. لږ په ځان رحم پکار دی، لږ ځان ته سوچ پکار دی، د حالات بدلول پکار دي. او خفه کېږئ مه، موږ کې هر سړی د خپل ګریبان کې سر ښکته کړو، خپل ځان ته دې وګورو، د خپل اولاد جایزه دې ووالو چې زما نوجوان اولاد دین سره د هغو تعلق څومره دی، زما څومره دی، زما د بچو که هلکان دي او که جنکۍ دي، دین سره څومره د هغې تعلق او نسبت. بلکل واضحه خبره ده. تش په نوم مسلمانانو محترمو، تش په نوم د اسلام روح او حقیقت، قرآن او د هغې احکامات او د رسول الله ژوند او طریقې هغه زموږ په ژوند کې نشته دی، قطعا نشته دی. نو ما محترم عرض مې دا کو چې دا قرآن دا روح خداوندي دی، دې سره خپل تعلق جوړ کړئ، خپل بچي د قرآن حافظان کړئ. موږ ډېر ولټوله دا دنیا او په دنیا کې د خوشحالۍ اسباب موږ ډېر ولټول، خو یو سړی دا دعوه وکړي چې ما په دنیا کې د خوشحالۍ اسباب موندلي. چا موندلي؟ لاس اوچت کړئ. شته د خوشحالۍ اسباب؟ څومره ډېر اسباب د یو سړي سره ول نه وي، خوشحالۍ پکې نشته. د خوشحالۍ سبب هغه دغه کلام دی د کوم په پروګرام کې ما ته وجمع، هغه د رسول الله تعلیمات دي. خو موږ نه لار خطا کړې ده، موږ لار پرېښودې ده، په غلطو لارو باندې روان دي. نو خپل بچي حافظان کړي، په دنیا کې به هم خوشحاله یې او آخرت کې کومه چې نه ختمېدو ژوند دی ابدالآباد، په هغې کې به هم خوشحاله یې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق إلى الجنة ودليل إلى الجنة. رسول الله فرمایي چا چې قرآن زده کړ بیا یې بل ته وښوده او عمل یې په خپله هم وکړه. نبي علیه السلام فرمایي ماشومان لږ شي ښه کش کش غلي. نبي علیه السلام فرمایي فأنا له سائق إلى الجنة ودليل إلى الجنة. زه به دا سړی جنت ته بوځم او دته به زه جنت لار ښیمه، رهنمایي به یې کومه. دا د کوم اعزاز دی؟ دا د حافظ قرآن، د قرآن د عالم، د قرآن د ویونکي او حامل قرآن، دا کوم اعزاز دی چې نبي اسلام وایي زه به جنت ته بوځم او جنت لار به ورته زه ښیمه؟ د نه غټ اعزاز بل څه دی؟ موږ سره د جنت ته راتلو څه شی دی؟ کوم عمل دی چې موږ دا ویلی شو چې زه په دې عمل جنت ته ځم؟ نو حافظ قرآن د هغه د خاندان، د هغه د مور و پلار، د الله رب العالمین په دربار کې چې کوم تعظیم او اکرام دی، ما تا د هغې سوچ هم نشو کولی. نو بچي د قرآن حافظان کوي، دا ماشومانو ناظره ووي، بلې مدرسې ته یې ولېږئ چې هلته حفظ وکړي، بیا به دا عالمان شي. او دا والد محترم دی حافظ قرآن، قیامت په ورځ به الله پاک د هغې اعزاز او تکریم کوي. دا خوشحالي چا لپاره دي؟ دا زما او ستا لپاره دي. موږ یې اورو هم او بیا د هغې اسباب نه جوړوو. قیامت ورځ وي، ما ته لږ ګورئ، لږ ما ته وګورئ، د قیامت ورځ وي الله پاک به د حافظ قرآن د پلار تاجپوشي کوي، هغه ته به الله پاک پټکې په سر وي. دنیا کې مونږه یو سړی د هغه پټکې وهو، پلار یې مړ دی او خانداني سړی دی، خلک یې زوی ته پټکې وهي، وایي دا د خاندان مشر شو. څومره خوشحالي ده. یو بادشاه دغه حلف برداري ده، زرداری صاحب دی، بل صاحب دی، نو ټوله دنیا خلک راغونډ شوي پاکستانیان خوشحاله که نه خوشحاله؟ خو لږ خلک راغونډ شوي که نه؟ د قیامت ورځ به اولین او آخرین به ټول راغونډ شي. الله رب العالمین به لویه جلسه د ټول انسانیت منعقد کړي، په اربو کیربو خلک به یې په هغې کې الله پاک په صدر مجلسي، الله پاک ما د جلسې په خپله صدارت کوي او فرشتې د الله رب العالمین به سیکورټۍ په طور چاپېره ولاړي او منځ کې به بني آدمي څومره انسانیت چې دی هغه به د منځ کې به د جلسهګاه کې ناست په دغه وخت کې به آواز وشي، حالانکې له حساب کتاب به هم نه شي د خلکو، هم لا باقي وي. په دې وخت کې به حساب وشي چې آفتاب مولوي صاحب دی راشي د لنډۍ، ځکه د خپل بچو باندې حفظ د قرآن کړی او د ده به نن تاجپوشي کېږي. الله پاک به په خپل لاس د هغه په سر پټکې تړي او تاج به په سر ږدي. د دې نه غټه خوشحالي به شته چې د حافظ قرآن په وجه د هغه د پلار په
په سر باندې الله پاک قیامت پر ورځ تاج د نور دی. حدیث کې راځي من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج يوم القيامه. پکې مور او پلار دواړو ته به الله رب العالمین په سر باندې د نور تاج بدي او داسې تاج به نه لکه د دنیا د هغې رڼا به د نور نه زیاته وي که چېرته دا نور په یو کوټه کې راغونډ کړي راجمع کړي. خو چې د مور او پلار یې دا ښه دي د حافظ قرآن به کوم ورته وایي هغه به کوم ځای کې نو خپل بچو نه حفاظ جوړ کړي حافظان جوړ کړي قرآن ورته وښایي او بیا چې علما جوړ کړي ای د لنډۍ او د زرې خلکو سترګې رڼا کړي خوشحالۍ اسباب وپېژنئ. دا بله ورځ تاسو ویل د ستاسو د لنډۍ 2 علما فارغ شوراله په هغه ورځ چې په دې لنډۍ کې څومره ښکته بره تلو ښکلا وه خوشحالي وه نو داسې بله ورځ تاسو لیدل نه ووایه ماته که نه زړونه ښه په اخلاص وي بله ورځ داسې راغلی تاسو ټول قدرتي خوشحاله وایي که نه وایي دا ولې دا د علماو او د علم هغه خیر او برکت علما خپل بچیان حافظان کوي دا عالمان کوي ګورې ځکه تاسو که د علماو درجه او د دې قرآن والو خلکو درجې دا چې سړی واوري زړه حیران پاتې شي خو به زړه ته کوزول غواړي. نبي اسلام فرمایي ان مثل العلماء کمثل النجوم زما د امت د علماو مثال په مخ د ځمکه باندې د ستورو دی لکه اسمان کې چې ستوري د اسمان چې شپه شي په د ستورو څومره ښکلی کاري که نه کوي یو پړکېږي سړي له خوند ورکوي چې ورته ګوري خو چې دا ستوري د اسمان نه لرې کړي نو د اسمان به توره تیاره نه شي بیا به څه پته لګي د اسمان دی که څنګه دی او څنګه دی څومره ښایست الله د ستورو. نبي اسلام فرمایي په مخ د ځمکه باندې زما د علماو مثال د ستورو دی. فإذا انتمست النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر دا په مخ د ځمکه ستوري دي خلک ترې لارې معلوموي رڼاګانې حاصلوي که په وچوبې او که په لمدی مسافر خلک د ستورو په ذریعه باندې لارې معلوموي او سفر کوي. نبي اسلام فرمایي که چېرته دا ستوري بېنوره شو رڼا یې پرېښودله او شکل تبدیل لرغوله نږدې ده چې مسافر نه به لار خطا شي د لارې معلومولو ذریعه به ورسره پاتې نه شي. نو علما په مخ د ځمکه په شان د ستورو دي دا زما ستا لپاره لار ده زما ستا لپاره رڼا ده خو که دا رڼا ختمه شوه دا ستوري د علما لاړل نو دنیا به څه ښایست پاتې شي لکه اسمان نه چې ستوري لري. بیا موږ ته لار د نیکي څوک ښیي لار د دین به موږ ته څوک ښیي دا مسایل او احکامات او موږ بچو ته به قرآن څوک ښیي. نو خپل بچونه علما جوړ کړئ د دین حافظان جوړ کړئ دا مدرسو نه راوباسئ چې دوی ته خپل تاریخ یاد شي خپل اکابر خپل اسلافو ته یاد شي د دنیا د 2 ټکو خلکو ته بیا مشران نه وي هغې ته پسندیده شخصیات نه وي د دوی په زړه کې که محبت وي که مینه وي هغه د صحابه وي هغه د رسول الله وي هغه به د الله رب العالمین وي د دوی تعلق به د الله د دین او د قرآن سره وي او دغه بچې ستا به د دنیا هم د خوشحالۍ ذریعه وي ستا د عزت ذریعه به وي او د آخرت د مرګ نه بعد چې څومره ژوند دی پای کې چې څومره خوشحالي دغه بچي د لاسه تا ته رسي هغه د بچي نه شي رسېدی. د ځان دپاره توښه هغه د دنیا هم جوړه کوي د عزت اسباب جوړ کوي او آخرت دپاره هم ځان له توښه د خوشحالۍ د انعامي اعمال د قیامت پورې پای کې د ثوابونو د درج کېدو ذرایع هغه د حافظان او قاریان او علما دي چې ستاسو بچو کې پیدا شي. محترم عرض مې دا کو چې قرآن څه شی ووایه راته قرآن روح ته وایه که نه خبره دا روح خداوندي دی. قرآن چې په کوم معاشره کې په کوم افرادو کې قرآني اب ژوندي په کوم معاشره کې چې قرآن نه په چا کې چې قرآني تعلیمات نه د سره د ژوندي کېدو دی مړ دی چې سره مړ دی نو دا په ذهن کې کېدی چې اصل ژوند د قرآن ژوند دی او دا قرآن دا ژوند دا موږ له خپلول پکار دي قرآن سره تعلق او مینه محبت جوړول پکار دي.